د دې میاشتې عظمت فضیلت بهتروالی د دې نه ده چې حدیث مبارک کې دته شهر الله ویل شوي دي. حدیث مبارک کې راځي کنز العمال ذکر کړی شهر رمضان شهر الله، د دې میاشتې نسبت الله تعالی ته شوی شهر الله ورته ویل شي. او معلومه خبره چې کوم څیز نسبت الله تعالی ته وشي هغه ډېر لوی مقام لري. اگر که مطلب دا چې ټولې میاشتې د الله پاک دي او په رمضان المبارک کې د الله تعالی خاص تجلیات رحمتونه راوریږي او په دې میاشت کې بنده ته نزدېکت حاصلیږي، ځکه د دې میاشتې په نسبت الله تعالی ته کېږي. اوس دا ټوله دنیا د الله پاک ده. موږ او تاسې چې مثال په در شوق د حج لرو د عمرې لرو، هلته بیت الله ده د الله پاک بیت، نسبت د دغه بیت الله تعالی ته شوی ده. د معجزې هغه اوښه چې نسبت الله تعالی ته کې ناقة الله د وجې د عظمت د وجې نه، نو دا میاشت د رمضان دا یو لوی عظمت والا میاشت ده. ځکه مقصد دا چې د دې نسبت الله پاک ته کېږي، معنا د الله میاشت. د صحابه کرامو روجې سره ډېر زیات شوق و، تر دې حده پورې چې فرضي روجو سره باغی نفلي روجې هم ټولې نیولې. داسې صحابه کرام هم تذکره به وشي چې هغې 40 کاله مسلسل هغې روجې نیولې، بغیر د هغه ورځو نه چې کوم ایام منهیه دي هغه نه به یې ځان ساتي چې کوم ورځو کې منې راغلې د روجې، او نور ټول عمر به یې روجې نیولې. د عمر رضی الله عنه متعلق را نقل دی چې ده به همیشه روجه نیوله عمر رضی الله عنه، تر دې چې عمر رضی الله عنه وفات شو تر مرګ پورې د روجې نیولې. حضرت عثمان رضی الله عنه په باره کې راځي چې دی به همیشه روجه نیوله تر دې پورې چې کله شهید کېدلو نو د عثمان رضی الله عنه روجه وه. او د عثمان رضی الله عنه یو خصوصیت دا و چې ټوله شپه به عبادت کو، د ورځې به یې روجه نیوله، صرف د شپې هغه اوله حصه کې به عثمان رضی الله عنه به خوب کو. د ابو طلحه رضی الله عنه په باره کې راځي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې په جهاد کې به مشغولتیا په وجه نفلي روجې ډېرې نه نیولې، خو چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات شو بیا د ایام منهیو نه علاوه ټول عمر دغه صحابي روجې نیولې دي. او دارنګې د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین په باره کې راځي چې ده به هم همیشه روجه نیوله. حفصه رضی الله تعالی عنها عایشه رضی الله تعالی عنها او همدارنګې حفصه رضی الله تعالی عنها په باره کې راځي چې ده هم همیشه روجه وه. د حمزه ابن عمرو الاسلمي رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې ده به همیشه روجه نیوله تر دې پورې چې شرعي سفر انسان ته د روجې خوړلو اجازت ورکړي، خو ده بیا هم په صبر کې مطلب هغه نفلي روجې هم نه پرېښودلې. بل صحابي عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه د دې په باره کې راځي ده به همیشه روجه نیوله. په حدیثو مبارکو کې لویه واقعه ذکر ده. وی عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده ته وفرمایي چې ته هره میاشت کې بس صرف 3 روجې نیسه، دومره تکلیف ځان ته مه ورکوه. دور تلی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میاشت کې 3 روجو نه د زیات نیولو طاقت واس ما سره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي چې په جمعه کې یعنې په 2 ورځو کې صرف 3 ورځې روجه نیسه. دې صحابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایي چې دې نه د زیات ورځو روجو نیولو طاقت لرم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي چې 1 ورځ روجه نیسه او 2 ورځې کوجه کوه. د صحابي بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایي چې د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم دنه د نور روجو طاقت لرم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي چې 1 ورځ روجه نیسه او بله ورځ مطلب کوجه کوه. د دې صحابه کرامو دومره روجو سره شوق و مینه وه. د زید ابن سهل رضی الله عنه په باره کې راځي چې د نبی علیه الصلاة والسلام وفات نفس مسلسل 40 کاله د روجه نیولې وه. یوازې د ایام منهیه چې د اخترونو ورځې دغه روجه به یې نه نیوله چې ورکوټې اختر او د لوی اختر په ورځ. د ده نه علاوه ټول عمر به زید ابن سهل رضی الله عنه به روجه نیوله. او روجه نیول د صحابه کرامو همدارنګې د تابعینو د اولیاو د صلحاو
او بیا په دې روجي کې دې د نیک اعمالو امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک راځي چې رمضان المبارک کې به د یو شپې ته ختمونه کول، یو به د ورځې کو، یو به د شپې کو، او یو به د میاشت هغه تراویح کې به ختم کو. همدارنګه دی امام شافعي رحمه الله مبارک راځي چې دی به ماه رمضان کې یو شپې ته ختمونه کول. مولانا ذکریا رحمه الله مبارک راځي چې په رمضان المبارک کې به د یو سپاره په تراویح کې ویل، خو دغه یو سپاره د به 10 ځلې بیا ځان سره اړول. یعنی مطلب دا چې میاشت کې به یو 10 ختمونه به د کول. نو د اولیاءو د صالحانو د نیکانو په دې میاشت کې د ډېر عبادت ذکر شوی ده. همدارنګې روز الفائق فی مواعظ رقائق یو کتاب ده، دې کې یو واقع ذکر کیږي د محمد ابن فرج رحمت الله علیه. دی فرمایي چې رمضان مبارک میاشت راتلو والا وایي زما یو مینځ ته ضرورت پیدا شو چې ما ته مطلب دا چې پخلی کوي. دغه نیک بزرگ ولی عالم فرمایي چې د وینځې اغستو دپاره بازار ته لاړم. په دغه بازار کې چې کوم ځای مینځې خرڅېدلې، یو مینځه مې ولیدله چې یو کس په ډېر لږ قیمت خرڅوله، رنګ نه زیړ او کمزوري وه د جسم نه، او زما په زړه خوږېده مالزه ده یو پخلی به راته کي. دغه مینځه مې واغستله. بیا چې کله کور ته راغلو یو ورځ نه یو ورځ ما دې مینځې ته ویل چې راځه بازار ته لاړ شو د رمضان دپاره ضروري څیزونه واخلو. وی هغه راته وفرمایي چې زه خو مخکې داسې خلکو سره ومه چې هغوی به همیشه روژه نیوله. مطلب دا چې ته خو یوازې د رمضان المبارک روژه نیسې، ځکه ورته انتظامات کې داسې اولیاو سره پاتې شوی وم چې هغوی به همیشه روژه نیوله. نو چې یو کار سړی همیشه کې هغه لپاره بیا د انتظام هغه نه، ځکه ټول کال د هغه عادت دی. محمد ابن ابوالفرج رحمه الله فرمایي چې دا مینځه ډېره نه یې کوه، ټوله شپه به د عبادت کو. وی کله چې د اختر ته یو ورځ پاته شوی ما دې ته ویلې چې امضي بنا الی السوق لنشتري الحوائج العید. ما ورته چې راځه بازار ته لاړ شو او د اختر ضروری او حاجت والا سیزونه واخلو. وی دې ما ته فرمایل چې یا مولایا ایو حوائج العید، حوائج العوام ام حوائج الخواص؟ ما ته چې مولا د اختر کم حاجتونو لپاره چې زو کم حوائج ستا مراد دي، حوائج د عوامو او که د خواص، معنا حاجتمند سیزونه ضرورت د عوامو راخلو مراد د هغه دي او که د خواصو ضرورت. ما ورته وفرمایل چې د عوامو د خواصو ضرورت او حوائج کوم دي؟ وی دې راته وفرمایل چې د عوامو حوائج هغه خو معلوم خوراکونه دي چې کوم خلک په اخترونو کې اخلي، او د خواصو حوائج دی چې انسان د خلکو نه یو طرف ته شي اختر کې او د الله تعالی یو بهترینې طریقې عاجزانه سره عبادت وکړي. نو بیا به ورته وفرمایي چې انما یرید الحوائج الطعام، وضو بازار ته زما مقصد دا چې د خوراک هغه ضروریات راواخلو. وی دې راته وفرمایي چې ایو طعام تعنی طعام الاجساد ام طعام القلوب؟ ستا مقصد کم خوراک ده، د بدنونو د خوراک او که د زړونو د خوراک؟ ما ورته وفرمایي ته دې تشریح وکړه. هغه وفرمایي چې د بدنونو خوراک خو دا معلوم ده چې کوم روزانه خلک کوي، او د زړونو دپاره خوراک او قوت دا ده چې انسان ګناهونه پرېږدي او خپلو عیبونو اصلاح وکړي او خشوع تقوا په ځان کې پیدا کړي، تکبر پرېږدي او په ښکاره او په پټه الله پاک باندې توکل وکړي. نو محمد بن ابوالفرج فرمایي چې بیا دا مینځه په مانځه یو شپه نه یو شپه ولاړه وه، عبادت یې کوو. عبادت ډېر شوقي وه. نوافل یې کول په اول رکعت کې سورت بقره شروع چې کله دا ختمه کړه بیا سورت آل عمران هم دغه یو بل پسې سورتونه په دې مانځه کې ویلي. وی کله د سورت ابراهیم دغه آیتونو ته چې ورسېدله چې من ورائهم جهنم یسقى من ماء سدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویاتیه الموت من کل مکان وما هو
بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ. دا آیات کریمه ولستو. آیات کریمه کې دا چې الله پاک با دی متکبرینو سرکشو کافرانو مبارک فرمای چې د دې مخته به جهنم او دی به د جهنم ته داخليږي. الله پاک فرمای ويسقى من ماء سدید او دغه کافران متکبرین به په دې جهنم کې ویني زوی وبس کی. الله پاک فرمای چې دی به ګډ ګډ سکی خو ستونی نه بیا خاطه خطه نزي او دی ته مطلب دا چې د مرګ ویاته الموت من كل مکان او دی ته مرګ اسباب قسمه قسم عذابونه د هر ځای نه راځي. خو الله پاک فرمایي چې وما هو بمیت، دا کافر دا ظالم با مطلب دا چې نه مړ کیږي. او بیا الله پاک فرمایي چې ومن ورائه عذاب غلیظ، او دغه عذاب نه چې دا کم موجوده عذاب کې د مبتلا دی په سبب سخت عذاب دی. نو دا عالم بزرگ ولی فرمایي چې دی وینځي د آیات بار بار ویل او په دې مانځ کې جړل تر دې پورې چې دغه مینځ بهوش شو او پزمک وګرځیدله. محمد ابن ابو فرج رحم الله فرمایي چې کله دا وینځ ما اخذ ولو مطلب دا چې بهوشي کې ده وفات و. نو د اولیاء او د صلاحو پروژه کې دومره لوی عبادتونه. همدارنګه خطبات الفقیر کې پیر ذوالفقار رحمه الله دا واقعه ذکر کړي چې حضرت رای پوری رحمه الله یو مشهور عالم تیر شوی. دغه په معمولات کې لیکل شوی چې کله به شعبان 29 ورځ شو نه به خپل مریدان او متعلقین او شاګردان ټول به را جمع کړي چې دې ته نصیحت وصیت وکړي چې مطلب میاش رمضان راغله دا میاش ما د خپل ځان د لپاره خاص کړی ده. په دې کې به روزي سره سره ټول میاش په عبادت کو او ټول میاش په اعتکاف بیا چې میاش تیر شي ان شاء الله ټول ته بیا ملاقات کو. نو معنا ملاقات ناستا ولاړه دا به هر څه پرې خودل عبادت به کو. آماده چې مثال ولی بزرگ عالمو بیا مطلب د لپاره پیغامونه خطونه سوالات براتل او خپل خادم ته ویل چې دا یو بوري به ورکړه چې څومره خطونه راځي دا په دې کې واچي اختر نه بعد دی. اندارنګه دیوبند علماء هم معلومات بعضی کتابونو کې ذکر کړي. د شیخ الهند رحمه الله مبارک راضي چې رمضان المبارک به د ټول شپه تر پښمنی پوري په تراو کې د مصروفو قاری حافظ با قرآن تلاوت کو په تراو کې تر پښمنی پوري او دی به تمام شپه ولاړو. نو د نیکانو د علماو په دې کې ډېر زیات معمولات ذکر شوي دي. نو په دې کې ډېر عبادت کول پکار دي. یو قسم سیل لګېدلی چې په لږ نیک عمل باندې الله پاک ډېر زیات اجر و ثواب ورکوي. او بل دا چې د هر څه شي لپاره دروازه وي. د عبادتونو دروازه چې ده هغه میاشت رمضان ده. دا قول کعب ابن اخبار رضی الله عنه را نقل دی. فرمایي چې لیس فی العبادات افضل من الصيام، په دې ټولو عبادتونو کې بهترین یو عبادت هم نشته د روژې نه. لأنه باب العبادت، ځکه دا یو دروازه ده د عبادت. او دغه میاشت الله پاک کفاره د ګناه لپاره ګرځولې. نو ځکه د اولیاء او د صلاحو نه په دې کې ډېر عبادتونه را نقل دي. نو الله پاک د موږ او تاسو ته هم د ډېر عبادت توفیق را نصیب وګرځولې.